بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم رواه ابو داود. دا درې څلورو احادیثو کې یو مضمون بیان دی. هغه مضمون دا دی چې الله تعالی خپل هدایات بالکل سپین رڼا په شکل کې نازل کړي دي. حلال ښکاره دي، حرام ښکاره دي. که کم پکې داسې احکام دي چې د هغې د منلو او د هغې د عملي کولو په شکل کې د سړي اختلاف راځي نو الله تعالی په هغې نیول نه کوي. نو چې نیول پې نه کوي، حرام ښکاره دي، حلال ښکاره دي او قصې د پخوانو خلکو ډېر شی پکې ذکر شوي دي په دې قرآن کې، په دې احادیثو کې. نو الله تعالی چې دا د حلالو دا پیرس ورکړی نو بس حلال کوئ که نه. چې د حرامو پیرس یې درته ښودلی نو د حرامو نه ځان بچ کوئ که نه. چې کمې قصې درته نازل کړي دي نو بس د دغې قصو نه ځان له سبق حاصلوئ که نه. پاتې دا چې کمې خبرې داسې دي چې د هغې په اصل معنا پویدو باندې الله تعالی تاسو مکلف کړي نه پکې الله تعالی ستاسو نه په دې تپوس کوي چې په دې ځان ولې نه دی پوه کړی. نو هغې ته متشابه ورته وایي. متشابه نو په هغې باندې بس ایمان راوړئ. د دې په ځای باندې که سړی په دې کې اختلافات شروع کړي او بعضې بدنصیبه داسې چې هغه خامخا څوک مسلمانان په اتفاق وویني نو هغه اتفاق باندې هغه سوځي. چې سوځي ور باندې نو په منځ کې داسې خبرې راواچي چې د هغې په منځ کې اختلاف پیدا کړي، جګړې شروع کړي، یو بل باندې فتوی شروع کړي، یو بل د اسلام د دایرې نه بهر وباسي. نو په دې درې څلورو احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا مضمون بیان کړ او دا یې راته وویې چې په نیغه لار باندې کوم خلک روان یي مسلمانان او هدایت ورته نصیب شوی دی، نو داسې خلکو د ګمراه کولو دپاره یوه شرارت پوره دی. هغه دا چې په خپل منځ کې په څه مسلې کې په اختلاف کا چې په اختلاف شو بیا ستا بار نه جګړې ته ضرورت نشته، بیا هغه پوره دي خپل منځ کې. څومره قومونه چې مسلمانان تباه شوي دي او هغې د تباهۍ سره مخامخ شوي دي نو هغې د دغه باهمي اختلاف د وجې نه په خپل منځ کې په جګړو باندې ورغلي دي. قرآن کې الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي دا خلک چې ستا سره په اختلاف کوي نو دام ما ضربوه لك الا جدلا، دا چې ستا دپاره دا مثالونه بیانوي، کله درته جادوګر وایي، کله درته لیونی وایي، کله وایي د دا نه جوړ کړی. دوی په دې پوهېږي چې دا د الله کلام دی، خو جدلا جګړه ضد راغستې دي، د هغې ضد او د هغه جګړې په وجه باندې ستا سره خلاف کوي. په دې وجه حضرت انس رضی الله عنه دا بل وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي چې تاسو په خپل منځ کې اختلاف کوئ نو د اختلاف په نتیجې کې به د بل نه ځان باندې سختي ډېره راولئ.
نو چې په ځان باندې سختي ډېر راولئ د بل نه ځان تکړه کول غواړئ یوه وایي ته بله وی او د بېدینۍ نه د اسلام په نوم باندې په ځان سخته راولئ لکه زمونږ دا خلک اکثر په دې غټې مسلې به پرېږدي تپوس به کوي یاره په سرتورې لمونځ کېږي که نه کېږي چې سړي لاس داسې اوچت کړه که نه کتی کړه مینې په تیده ووایو که ورو یې ووایو دغه شانې څونه پراخه ودرېدل پکار دي پنسې څونه راوچتول پکار دي په مانځه کې څنګه ودرېدل پکار دي نو خو ودرېږه بس چې څنګه ودرېدی شي ودرېږه سب جوړ کړه لاس اوچت که کوم ځای پورې اوچتوی نو چې ته په ځان باندې سخته راولې نو د هغې په وجه باندې به تاسو ته نقصان دا وي چې بیا به هغه سر ته نشي رسولی چې نشي رسولی نو هغه کار ولې نه کوې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لنډ درته ویلی بس په هغې د عمل کولو خواري وکړه ولې په ځان سخته راولې بیا به سر ته نشي رسولی نو په یشدد الله علیکم الله به د باندې نورو سختي راولي یو احتیاط به کې بل احتیاط به کې بل احتیاط به کې بیا به سر ته نشي رسولی نو چې نشي رسولی نو هغه کار نه ولې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د عیسایانو حالت نه ګورئ د هغې چې کوم مولیانو کوم پیرانو په ځان باندې ستا عبادتونه فرض کړي و الله پې نه فرض کړي په ځان یې په زور جوړ کړو نظر نیاز په طور باندې د بزرګۍ په نوم باندې نو هغه اوس سر ته نشي رسولی نو دغه کوټې یې ګوره دا په غرونو کې چې دا سوړي جوړې شوي دا غار د څه شي دی په دې کې به پخوا نیکان خلک به پکې ناسو نیکان خلک نه عیسایان به پکې ناسو هندوانو به پکې چیلې ایستې نو په ځان باندې سختې جوړې کړې وې نو چې په ځان په زور سختې مه جوړوئ بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قرآن چې کوم حکمونه موږ ته نازل کړي 15 قسمه حکمونه دي الحلال یو یې راته حلال ذکر کړي نو حلال ښکاره دي بس په هغې عمل کوئ بل یې راته ښودلي حرام ښکاره دي بس ځان ته ساتئ درېیم یې راته ذکر کړي دي متشابه هغې آیتونو ته وایي او هغې حکمونو ته وایي چې یا خو د هغې معنا اړولې د اوسه پورې چا کړې نه ده لکه موږ ورته حروف مقطعات وایو الف لام میم یا سین ها میم د دې معنا اړولې د اوسه پورې چا سر ته رسولې نه ده نو دې ته متشابه وایي بعضې آیتونه داسې چې په هغې کې د الله تعالی صفات بیان شوي دي مثلا وسع کرسیه د الله کرسۍ پراخه ده نو د الله کرسۍ څنګه ده نو اوس موږ خپلې کرسۍ سره یې جوړو د الله کرسۍ ده څنګه چې د هغه د شان سره مناسب ده نو په دې کې اوس موږ ولې سوچونه کوو چې داسې ده او څلور خپې دي او دوه خپې دي او څنګه پرې ناست دی بس ناست دی د موږ د دې څه کار دی د الله تعالی د خپل شان مطابق ناست دی که نه دغه شان الله په عرش باندې د الله عرش به څنګه وي د الله کرسۍ به څنګه وي الله ته مړي څنګه کوي ژوندي څنګه کوي بس دا د الله صفات دي زموږ په دې کې څه کار دی بس الله تعالی په صفاتو باندې زموږ ایمان دی چې څنګه کوي نو دې ته متشابهات دي ته وایي په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې متشابهاتو باندې ایمان راوړئ بس چې موږ یې منو چې د الله حکم دی موږ یې منو د دې سره زموږ خوا نور کار نشته او 5م نمبر چې دی نو هغه قصص دی او امثال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثال چې خلک واوري نو په پښتو کې خلک وایي لورې تا ته ویمه وینګورې ته یې واوره غوږ پې کېده نو الله چې مثالونه بیان کړي دا ستاسو د شپې د قصه ګویۍ دپارې نه دي بیان کړي الله چې مثالونه بیان کړي دي په دې کې یو لوی سبق دی د هغې سبق نه سبق حاصل کړي او بیا ورپسې حدیث کې حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دین کار په 3 حصو کې مشتمل دی یو د دین مسلې چې دي نو په قرآن کې او په حدیثو کې هغه دي چې هغه بالکل ښکاره دي هر سړی په پوهېږي اقیموا الصلاة لمونځ وکړئ لمونځ وکړه که نه زموږ په دې کلي کې موږ شمارل څو کسانو 84 هلکانو 84 موږ چې شمارله مخکې ورځو کې 84 هلکانو ناست پکې سولي اتو پکې منځ نو دا نور څه شو نو دا د مور خواته ناستي نو مور پې څه کوي مور یې دغه کوي یا څنګه چې خلک چرګه پاګو کېنوي نو دغه شانې هغې چې دی نو دا بچي پاګو کېنولي ولې نه راپاسي نو چې نه راپاسوي نو څه چل وشي نو مونږ له نه راځي نو په دې کې څه اختلاف شته نشته پکې چې نشته پکې نو بس دقه الحرام بین والحلال بین نو 3 کارونه دي یو دی بین رشده چې د هغې ټیکوالی ښکاره دی نو په دې ټیک عمل کوه که او دویم چې دی نو حرام بینو دویم هغه دی چې هغه بین غیه چې د هغې د ګناه کار کېدل ښکاره دي هر سړی به پوهېږي چې دا کار د ګناه دی په سود کې چا د اوسه پورې اختلاف نه دی کړی په زنا کې نه دی کړی په غلا کې نه دی کړی د بل په برید وهلو کې نه دی کړی نو دا ښکاره دي که نو په دې باندې عمل کوه که نه او درېیم هغه دی چې و امر اختلف فیه
او بعضې کارونه داسې دي چې په هغې کې د ملیانو د عالمانو د عامیانو د دې په منځ کې اکثر اختلاف پیدا شي داسې وکړو که داسې وکړو نو پیغمبر علیه السلام وایي دا الله ته وسپاره چې په کوم کې د اختلاف دی دا الله ته وسپاره تی کوه چې په کومه طریقه درته یاد او بس په هغه طریقه باندې هغه کار وکړه او بیا الله ته پرېږده الله یې قبلوي د الله تعالی سره معلوم دی خو اختلاف هغه نه چې ستا په خپل منځ کې د بلۍ په سر اختلاف راشي اختلاف هغه چې هغې ته اصولي اختلاف ورته یعنې واقعي د دلایلو په بنیاد باندې اختلاف پیدا شي نو په دې درېوړو احادیثو کې زموږ استاد لپاره یو واضح سبق دی په کار دی چې موږ په دې کې پرې نه وځو چې یاره څومره او څنګه بس چې د الله تعالی حکم دی ښکاره چې کوم د حلال دی چې په هغې هغه خپل کو چې کوم حرام دي د هغې نه ځان وساتو چې کوم مثالونه دي د هغې نه ځان له سبق والو او چې کوم کار چې د هغې نیکوالی بالکل ښکاره دی چې په هغې کې اډونې شک ونه کړو چې ګناه یې ښکاره ده چې د هغې نه بالکل ځان وساتو او چې په کوم کار کې اختلاف دی په هغې باندې د یو بل مخونه را ونه شو کوو بلکې د هغې یو بل د مخونو را شو کولو په ځای باندې چې په کومه طریقه باندې تا ته دغه عمل کول اسان دي ته یې وکړه الله ته یې وسپاره الله تعالی به د هغې هغه ثوابونه او د هغې څخه به الله ورکړي نو عن ابي امامة رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو امامه رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما ضل قوم نه دی ګمراه شوی یو قوم بعد هدن د هدایت مندون رستا کانو علیه چې هغې په دغه هدایتو الا مگر اوتو وربکړی شو هغې ته الجدل جګړه نو چې اختلاف به راغی نو د اختلاف په وجه باندې به د هغې په منځ کې بیا ګمراهي خوره شوه ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الآیه بیا پیغمبر علیه السلام د دې نه وروسته دا آیت ولوستو چې ما ضربوه لکه نه بیانوي دي ستا دپاره دا مثالونه الا جدلا مگر د جګړې په وجه بل هم بلکې دی قوم دی خصمون جګړالو رواه احمد دا حدیث مسند احمد کې هم نقل دی او سنن ترمذی کې هم نقل دی او په سنن ابن ماجه کې هم نقل دی وعن انس رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کان وو یقول ویل به چې لا تشددوا سختی مه کوئ علی انفسکم په ځان په دیني مسایلو په عملي کولو کې فیشدد الله ګنې الله به سختی راولي علیکم په تاسو فإن قوما ذک یو قوم شددوا چې هغوی سختی وکړه علی انفسهم په خپل ځان فشدد الله علیهم نو الله تعالی په هغوی سختی وکړه په تلک بقایاهم نو دغه هغه پاتې خلک دی په صوامع چې په دې ګرجو کې ناست دي ودیار او په دغه کورونو کې ناست دي او رهبانیت اختیار کړی حالانکې دا رهبانیت داسې رهبانیتو ابتدعوها چې دي د ځانه جوړ کړو ما كتبناها الله تعالی وایي دا موږ په دې فرض کړی خو نه علیهم په دې باندې رواه ابو داود دا حدیث سنن ابو داود والا په خپل کتاب کې نقل کړی دی وعن ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نزل القرآن یا نزل القرآن نازل کړی شوی دی قرآن کریم علی 5 اوجه په 15 قسمه بیانونو باندې قرآن مجید 15 قسمه بیانونه بیانوي حلال یو پکې حلال دی بل پکې حرام دی بل پکې محکم دی بل پکې متشابه دی و امثال او بل پکې مثالونه دي نو په اهل الحلال نو تاسو حلال وګڼئ حلال وحرم الحرام او حرام وګڼئ حرام واعملوا بالمحکم او عمل وکئ په محکم باندې وآمنوا بالمتشابه او ایمان راوړئ په متشابه باندې واعتبروا بالامثال او اعتبار یعنی نسیت حاصل کې د مثالونه هذا لفظ المصابیح دا لفظ د مصابیح د مشکات المصابیح ورول بهقی په شعب الایمان سنن بهقی والا او په شعب الایمان کې دا حدیث راوړی او لفظه فاعملوا بالحلال خو الته پکې د حلال متعلق د ذکر شوی چې فاعملوا بالحلال په حلال عمل وکي واجتنبوا الحرام په حرام نه اجتناب وکي واتبعوا المحکم او تابعداري وکي د محکم آیاتونو وعن ابن عباس رضی الله عنه د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه امر بین رشده ثلاثه امر دا درې کارونه دي په دین کې الامر ثلاثه د دین دا کارونه درې قسم دي بین رشده امر بین رشده یو داسې حکم دی چې د هغې هدایت یافته کېدل چې دي
صحیح کېدل ښکاره دي فتبعه بس د دې تابعداري وکړه و امر بین عغیه او بل کار د دین داسې دی چې د هغې سرکشي او د هغې ګناه ښکاره ده نو فاجتنبه د هغې نه ځان ساته و امر او بل کار داسې دی اختلف فیه چې په هغې کې د علماو اختلافي آرا دي نو فکله الی الله نو دا وسپاره الله ته عز وجل رواه احمدو دا حدیث نقل کړی دی احمد والا الله تعالی نه دعا غواړو چې الله تعالی زموږ ستاسو ټولو کامل ایمان نصیب دا یو اعلان دی جبګۍ کې شیرین زاده ډاکټر صاحب چې دی نو هغه وفات شوی دی جنازې ټیم یې خلاصوي ما ته نه دی راغلی خو هغه لکه راته دومره ووایي چې وفات شوی جنازې اعلان به وشي په دعا کې یاد کړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مرحوم په حق کې دعا وکړئ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد یا الله ته هغه زموږ د ټولو مشرانو مغفرت نصیب کړي الله خطاګانې زموږ د ټولو وفات شو معاف کړي الله نیک اعمال قبول منظور کړي الله درجات د شهداو بلند کړي کوټه کې دماغ شوي ده په هغې کې څه کسان شهیدان شوي دي زخمیان دي پکې هغې ته دعا وکړئ چې الله د شهیدانو شهادتونه قبول کړي زخمیانو الله شفای کامل عاجل ورکړي زموږ په خپلو ځانونو کې بلا بیماران دي زموږ په دې کورونو کې په کلي کې په علاقو کې ټولو دپاره دعا وکړئ چې الله ولله شفای کامل عاجل ورکړي الله د خپل ملک دپاره دعا وکړئ چې الله زموږ د عمل په خپل حفاظت کې والي الله د دشمنانو د دسیسو نه او د دشمنانو د سازشونو نه وساتي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه څه ټایم یې خو نه دی لیکن میسج یې خو نه دی